بسم الله الرحمن الرحيم. عكس النقيض. فصل عكس النقيض. تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف، أو جعل نقيض الثاني أولا مع مخالفة الكيف. وحكم الموجبات هنا حكم السوالب في المستوي وبالعكس، والبيان بيان والنقض والنقض. هجي كيادومي بتصديقاتو کې اول فصل په بیان د حملیاتو کې او دویم فصل په بیان د شرطیاتو کې او به بدریم فصل کې بیان د تناقض شوه او به څلورم فصل کې بیان د عکس مستوی وشو. نو دا پنځم فصل له بده کې بیان د عکس نقیض کېږي او شپږم کې به بیان به د قیاس کېږي. بهرحال اول لته د عکس نقیض تعریف کوي او دوه تعریف کوي. یو تعریف د قدماو دی او بل د متأخرین دی او دا موږ مرقات کې هم کړو کې ادم می او بیرته تفصیل د قضایا او د عکس نقیض کوي. انتهایی آسان دی ان شاء الله. دا مخکې موږ ټول ته زده دي نو پوهیږو. به عکس نقیض تعریف د قدماو بنظمانی هغه دی چې د قضیې جزء اول بروالی د قضیې د جزء اول نقیض بروالی او ثانی به جوړ کی او د قضیې د جزء ثانی نقیض بروالی اول به جوړ کی ونه رسیدلې. په عکس مستوی کې داو چې موضوع بروالی محمول به جوړ کی او محمول بروالی موضوع به جوړ کی. دلته بوایو د موضوع نقیض بروالو محمول به جوړ کو او د محمول نقیض بروالو موضوع به جوړ کو. مثال په تور باندې كل انسان لا حيوان، كل انسان حيوان، دا صحیح ده کنه؟ ټول انسانان چې دي حیوانات دي. كل انسان حيوان د دې نقیض چې جوړو عکس نقیض چې هم جوړو دا څه وایو كل لا حيوان لا انسان. نو كل انسان کی انسان نقیض لا انسان دی دا به محمول جوړ کو او د حیوان نقیض لا حیوان دی به موضوع جوړ کو. دسی بشي كل لا حيوان لا انسان او دا صحیح دی. ورسره دا ټکی مې مع بقاء الصدق والكيف دا ټکی به ورسره وي. نو به ووري د متقدمینو بنظمانی د عکس نقیض تعریف داده چې د موضوع د جزء د قضیه د جزء اول یعنی د موضوع نقیض با محمول جوړ کې او د جزء ثانی یعنی د محمول نقیض با موضوع جوړ کې اول به جوړ کې سره د بقا د صدقنا او سره د بقا د کیفنا. صدقم باقی بوي کچره اول قضیه صادقه وا نو عکس نقیض بهم صادق وي او که اصل قضیه موجبه و والکیف نو عکس نقیض بهم موجبه وي او که اصل قضیه سالبه و نو عکس نقیض بهم سالبه وي. پوه نه شولې دا د چا تعریف متقدمینو. اوس متأخرین لراشي توجه ده کنه. متأخرین وي عکس نقیض تعریف داده چې د قضیه جزء اول نقیض بروالی د قضیه د جزء ثانی نقیض بروالی عین اول به جوړ کی. د قضیه جزء ثانی یعنی محمول چره د غی نقیض بروالی او اول یعنی موضوع به جوړ کی. پاد شلو جزء اول موضوع هغه به بینه روالی غی کې نقیض رلی بینه بروالی او ثانی محمول به جوړ کی ونه رسیدلې. د قضیه د جزء ثانی نقیض بروالی او موضوع جزء اول موضوع به جوړ کی او عین جزء اول بروالی یعنی موضوع او محمول به ترنه جوړ کی. مع بقاء الصدق صدق به کې باقی وي او ومخالفه الكيف کیف به کې مخالف کی که مخ کې موجبه وا اوس به سالبه کی او که مخ کې سالبه وا اوس به موجبه کی.
نو که تاسو سوچ وکړئ د متقدمین او متأخرین په تعریفونو کې دوه فرق رال. یو دا چې هغه د جزء اول نقیض جزء ثانی ګرځولو، یعنی څنګه چې جزء ثانی نقیض جزء اول ګرځولو دغه شانی د جزء اول نقیض هم جزء ثانی ګرځولو. متأخرینو جزء ثانی نقیض جزء اول جوړو، خو د جزء اول نقیض ثانی نه جوړو بلکې عین اولی عین ثانی جوړولو. یو دا دیم پکې فرق دار چې هغه بقا د صدق او د کیف دواړو ویل، او دیو بقا د صدق وی خو مخالفت د کیف وی. په نه شولې اوس ته ګورې متن کې عکس النقیضی تبدیل نقیضی الطرفین، هغه تبدیلی د نقیضینو د دواړو طرفونو د دواړو طرفونو نقیضینو بدل کی، یعنی موضوع والا نه به محمول جوړ کی د موضوع د نقیض نه، او د محمول د نقیض نه به موضوع جوړ کی. ما بقاء الصدق والکیف، صدق بهم باقی وی، کیف بهم باقی وی. یو دویم تعریف د متأخرینو او جعل نقیض الثانی، د ثانی نقیض به وګرځي اولا موضوع ما مخا او بس نور به پکې ګوته نه ویخه، مطلب عین اول بسانی جوړ کې. ما مخالفت الکیف، سره د دې نه چې په کیف کې مخالفت وی پاتې شلو صدق، صدق به برقرار وي کا ما بقای صدق به وي. پوه شولې لاندې راشي قولو تبدیل نقیضی الطرفین. دې څه مطلب دی؟ د متقدمین موافق وي اجعلوا نقیض الجزء الاول، غزول نقیض د جزء اول من الاصل د اصل قزینا، جزءا ثانیا دویم جزء غرزول، ونقیض الثانی او نقیض د ثانی د اصل قزینا اولا دا اول یعنی موضوع جوړول. پیږي ما بقای صدق څه مطلب دی مولوی صاحب؟ یعنی اصل قضیه من فرض کړل صادقه، که حقیقت کې هر رنګ وا، خو چې من فرض کړل صادقه نو دویمه قضیه به مس فرض کو اب هم صادقه وي. ان کان الاصل صادقا کان العكس صادقا، عکس هم صادق وي. قوله والکیف ما بقای الکیف څه مطلب دی؟ چې کیف به باقی وي، یعنی که اصل قضیه موجبه وا نو دا نقیض عکس نقیض به موجبه وي، که اصل قضیه سالبه وا عکس نقیض به سالبه وي. څه مشکل شته بګي؟ قوله والکیف وان کان الاصل موجبا کان العکس موجبا، وان کان سالبا او که چر اصل قضیه سالبه وا کان سالبا نو عکس نقیض بم سالبه وي. مثلا ته ګوره کنه مثال کې وګوره قولنا كل جابا، كل جابا دې عکس بصره د جا نقیض بروالو هغه با پځې کیدو، د با نقیض بروالو جا پځې به کیدو، داسې بشي. یعنی هغه سو بعکس نقیض دا موجبه کلیه ده. موږ به ان شاء الله بیان وکړو چې د موجبه کلیه عکس نقیض هم موجبه کلیه راځي. نو عکس راځي په عکس نقیض سره اله قولنا، دا منعکس کیږي په عکس نقیض سره زمنګ دی قول ته چې کل ما ليس با، ګور با نقیض ليس با دی، د با نقیض هغه جزء اول جوړ کو کل ما ليس با، او د جا کم جزء اول چې اصل قضیه کې دا غي نقیض ليس جا دی هغه ثانی کو کل ما ليس با ليس جا. لګو غره برا سم مثالونه ولې نه وي؟ كل انسان حيوان لدي عكس نقيض براشي كل لا حيوان لا انسان سيده کنه دي كل انسان حيوان هم سيده او كل لا حيوان هر لا حيوان چې غلا انسان وي دام سيده. خجي وهذا طريق القدماء، دا د قدماء طریقه وا. واما المتاخرون هر چې د متاخرینو طریقه ده یا د خدا کنه ټولو ده. فقالوا غوي ان عكس النقيض عكس نقيض چې ده هو جعل نقيض الجزء الثاني، اگر زول دي نقيض الجزء الثاني اولا اول الجزء الثاني نقيض باول وګرځو. صحیح ده کنه؟ وعين الاول ثانيه، جعل عين الاول وعين اول وګرځو. ثانيا مخالفه الكيف، د کیف مخالفت به کی وي. څه مطلب کیف مخالفت؟ کاولک
موجبه وي دویمه با او که اصل قضیه سالبی ان عکس نقیض با موجبه وي ان كان الاصل موجبا كان العكس سالبا که عکس موجبه وي اصل قضیه موجبه وي نو عکس به سالبه وي وبالعكس مطلب اصل قضیه سالبه وي نو عکس نقیض با موجبه وي ويعتبر بقاء الصدق دي كمان بقاء الصدق معتبر وي كما مره څنګه تیر شو فقولنا كل جاء با اوس راځي مثال بیانې كل جاء با اوس بدا سکو د با نقیض برلو جا بزی به ودرو او عین جا بوزو بازلا قضیه سالب کو ینا کی سو الى قولنا لا شيء مما ليس با ګور ليس با کړل جا خلم دې کنا او چې مونږه صحیح مثال وي دا سی بوایو كل انسان حيوان متاخرين ودا سی بوایو كل انسان حيوان کې كل لا حيوان انسان لا شيء ودي اچھا جی اج صحیح شو كل انسان حيوان نوز بزنګ وایو لا شيء من لا حيوان انسان نو كل انسان حيوان هم صحیح دی نر انسان چې حیوان دی کنه او لا شيء من لا حيوان یو شی د لا حیوان نه انسان نشته دا شته چې لا حیوان وي انسان وي صحیح شو کلم سوچنی فتح برکوي کم دې ته ورسېدل فقولنا كل جاء ينعكس الى قولنا لا شيء مما ليس با جاء والمصنف لم يصرح تاسو اکبر وګورئ دو اعتراض کوي دا غي جوابونه کوي یو دا د متأخرینو په تعریف کې تاسو متن کې وګورئ مصنف صرف دا سی ویل چې جزء ثانی چې د دې نقیض بروالو اول به جوړ کو بس نور بس څونه ویل دا یو نه ویل چې نه اول بروالو ثانی به جوړ کو دا ولې نه ویل یار وې دا محل د بیان د دې کې او شی هم د سپری خودل د دې خبرې دلیل وی چې دا هم د سې دی د بیان په محل کې چې یو سړی یو شی عمده سي پری دی بیانونه کې دی مطلب څه چې دا هم زړه په زړه دی خیرم دی کنه نو دویل چې د جزء ثانی نقیض بروالو اول به جوړ کو نور یو څونه ویل نو معلومیږي چې نه اول به وسرلو ثانی به جوړو ځکه د متأخرین او متقدمین هغه کې فرق دی کنه نو کدا سی شي چې ثانی نقیض بروالو اول به جوړ کو دا اول نقیض بروالو ثانی به کو نه دا خود متقدمینو بشان شو فرق قرانه دی وګورئ والمصنف لم يصرح مصنف تصریح ونکړه بقولهم د متأخرین په دی قول چې وعين الاول ثانيه متأخرون دا قول کنه چې نه اول با ثانی ګرځي په دې قول تصریح ونکړه ولي للعلم به ضمنا بدي معنی علم را لیکنه لاندې لیکلي فإن السكوت في معرض البيان من القضاء او شرع مجلکی و مادم دکا ولا باعتبار بقاء الصدق دویم اعتراض اورا متن کیو کوي ما مخالفت الكيف سره بدوم رو ویلو او دای ونه ویلو ما بقاء الصدق دای ولي ونه ویلو یار وې دلتم خبره زړه په زړه ده مخکم متقدمین وای کی بقای صدق او بقای کیف وا نو صرف ویل چې صدق کیف کې خبره الټه شي مخالفت بشي باقی نور څونه نو معلومیږي خبره زړه په زړه ده بقای صدق دی ویږي کنه مخکې معلومه ده نو څوی وکم دې ورسېدو ولا به اعتبار بقای صدق فی التعریف الثانی نغشن تصریح ونکړل په اعتبار چې باقی به صدق په تعریف ثانی کې اعتبار و بقای صدق لروي په تعریف ثانی کې ولی جی ویل ذکره سابقا ذکر شوی نو چې کله مخالفت ونکو نو زړه په زړه پاتې شو فحيث لم يخالف هر کله چې مخالفت ونکو په دې تعریف کې نو علما اعتباره اعتبار معلوم شو هاونه ايضا دلتم اماغه اعتبار دی یعنی بقای صدق بوي تاسو پوه شولې برو ګورې به دلته شارح بیان د دې خبرې کوي
چې موږ مخکې ځو نو احکامات به د متقدمینو د تعریف موافق بیانو نه د متاخرینو ځکه د متاخرینو هغه یو اوږد دی بیخي د کتاب د هغې مجال نه لري دومره وسعت په کتاب کې نشته دی دویمه خبره دا ده چې د متقدمینو د تعریف موافق ښه په لنډه طریقې سره خبره ټوله حل کېږي نو د متاخرینو هغه ولې ذکر کړو ورته وګورئ څه مشکل خو نشته که نه ثم انه بین احکام عکس النقیض بماتن چرې بیان کړو احکام د عکس نقیض علی طریقة القدما د قدماو په طریقه باندې اذ فيه غنیة ځکه به دې کې بې پروایي راځي لطالب الکمال لپاره که طالب کمال څوکي که نه هغه بې پروا کېږي به دې سره کاری کېږي مطلب وترک ما اورده المتاخرون او مصنف پرېښودل هغه شیونه چې متاخرینو راوړي وو ځکه اذ تفصیل القول فيه ځکه تفصیلي قول د متاخرینو نو د تعریف موافق کول یعنی څه چې هغو راوړي تفصیلي قول کول وفيما فيه او هغه څه چې کوم په دې کې دي هغه بیانول کوم اعتراضات او جوابات چې هغه بیانول لا يسعه المجال نو مجال چې دا جولانګای چې دا وسعت نه لري دا وړو کې میدان دی کې غټه سونه نه سړيږي دا مطلب دی څه مشکل شته قوله لا خو بنزل اسمنت من دي شي کنه زوم مخکي قوله ها هنا برغوري سی ویلو وحكم الموجبات ها هنا حكم الصوالب راځي لګا قصه وکړو تاسو لږ برغوري ان شاء الله په یو ځل ټوله قصه یې ختمو او تاسو له درځیم دا وی مصنف وی په عکس مستوی کې چې د موجبات کوم حکم په عکس نقیض کې دغه حکم د سالباتو دی یعنی د قضایه او عکس چې بیانو دغه کې دی ښه د قضایه او د عکس بیانولو بیان شروع کړلو نو څه وی چې موجباتو عکس مستوی کې د موجباتو کوم حکم هغه په عکس نقیض کې د سالباتو او په عکس مستوی کې چې د سالباتو کوم حکم پاک سے نقیز کی بدا موجبات ہوئی څه مطلب عکس مستوی کی منګ ویلیو د موجبی کلیه او د موجبی جزئیه عکس مستوی راضی موجبه جزئیه یادم ده دلته بوایو عکس نقیز کی د سالبی کلیه او د سالبی جزئیه عکس نقیز به راضی سالبه جزئیه ناراسي او په عکس مستوی کی ویلیو د سالبی کلیه کس سالبه کلیه راضی او د سالبی جزئیه کس ناراضی دلته بس وایو پاک سے نقیز کی چې د سالبی د موجبی کلیه کسبه موجبه کلیه راضی او د موجبی جزئیه کسبه ناراضی مړه پوهه نه شوی به ووري مصنف وایي چې په عکس مستوی کې د موجبات حکم هغه دلته د سالبات وی او دلته چې د سالبات حکم دلته بده نو راځه ورلا په عکس نقیض کې با د سالبی کلیه او د سالبی جزئی دواړو عکس نقیض راځي سالبه جزئیه او په عکس نقیض کې به د موجبی کلیه عکس نقیض راځي موجبه کلیه او د موجبی جزئی عکس نقیض به ناراضي څه مشکل شته بږي مخکې راځي موجهات ولال شي موجهات ولا تاسو پته و چې الته په موجباتو کې یو لسو کې اکثرات للو عکس مستوی کی موجهاتو کی دیول سوا کسرات لو د څلورو داسې وکنه عمدغه یول سوا کس به اوس دلته پاک سنقیز کې د سالبات راځي او د څلورو باندې راځي دماغ کار ورنکو الته پاک مستوی کی چې کله موږ سوالب تروا وختلو نو صرف د شپږو سوالب اکثرات للو څو نه هنر راتللو دلته په موجباتو کې یعنی په عکس نقیض کې به په موجباتو کې د شپږو عکس راځي او د نهو به نو الته په موجباتو کې د یولو سره راتلو د څلورو نه راتللو عکس مستوی کې عکس نقیض کې دلته په سوالبو کې د یولو سره څلورو باندې راځي الته په سوالبو کې د شپږو راتلو د نهو نه راتللو دلته په موجباتو کې د شپږو راځي او الته چې کوم راتللو به نه دلته به ما غرازي څه مطلب الته په موجباتو کې اولنو څلور قضایو ضروری مطلقی دایمی مطلقی مشروطی عامی عرفی عامی عکس مستوی راتللو دایمه مطلقه
دغه دا حینیه مطلقه داسې وکنه او د مشروطی خاصیه او د عرفی خاصیه راتللو حینیه لا دائمه داسې وکنه حینیه لا دائمه او بقیه پنځو وقتیه منتشره وجودیه لا دائمه وجودیه لا ضروریه او مطلقه عامه د دې کس څوک راتل او د ممکنتینو نه راتل دلته پاک سنقیز کې با د ضروری مطلقه سالبه د دایمي مطلقه سالبه د مشروطی عامه سالبه د مشروطی د عرفی عامه سالبه عکس نقیز چرازی هغه به حینیه مطلقه وي علم دې کنه او به د مشروطی خاصی سالبه او د مشروطی عامه سالبه برازي حینیه لا دائمه او د پنځو وقتیه منتشره وجودیه لا دائمه وجودیه لا ضروریه او مطلقه عامه چې سالبین وي ټول سوالب وي د دې عکس نقیز برازي مطلقه نه پیږي التا موجب سوالبو کې ورشه مشروطی عامه او نه ضروری مطلقه سالبه او د دایمي مطلقه سالبه عکس نقی عکس مستوی سره تلو دایمه مطلقه کنه دایمه مطلقه دلته په موجباتو کې د ضروری مطلقه او د دایمي مطلقه راځي دایمه مطلقه الته په سوالبو کې برونه ویلو مشروطی عامه او د عرفی عامه براتلو عرفی عامه دا سوا دلته په موجباتو کې دا راځي الته د ضروری مشروطی خاصی او د عرفی خاصی غراتلو عرفیه لا دائمه فی البعض دلته په موجباتو کې دې دوړو راځي عرفیه لا دائمه فی البعض نه پیږي نو څه وایي مرحل متن کې ویلي وحكم الموجبات ها هنا څه مطلب دی لاندې راشه قوله ها هنا اي في عكس النقيس کې یادو عكس النقيس کې وڅنګه وي حکم بر سوالب وي قوله في المستوي ها هنا حكم السوالب في المستوي الذي بيان وصوره قصه مې وکړه کنه یاد شولته يعني كما ان السالبه الكليه تنعكس في العكس المستوي څنګه بچ سالبه کلیه منعکس کېدله پاکس مستوی کی کنفسها مطلب سالبه کلیه و مستوی دغه کېدله ده منعکس کېدله او جزئیه چې وا په سوالبو کې با لا تنعکسو دې کسبه نراتلو اصلا پاکس مستوی کې یادو دلته په موجباتو کې دالو بي نو وي كذلك الموجبه الكليه دق شان به موجبه کلیه پاکس نقیز کی تنعکس کنفسها دې کسبه راځي موجبه کلیه والجزئيه چې دا لا تنعكس اصلا د دې عکس به بالکل ناراضي لیک دلیل بیان ته وګوره کنه د موجبي جزئيه کسول ناراضي تاسو لږ بر وګورئ چې دشا وایزکه بعض الحيوان لا انسان دا صادق دیکھا بعض حیوانات چې هغه لا انسان وی مطلب بقر وی فرس وی یعنی انسان نه وی دا څه ده کنه نو تو سره شه د عکس نقیز جوړ کا بعض الحيوان لا انسان دی کنه نو د لا انسان نقیز رواله انسان به او د حیوان نقیز لا حیوان څه بشي بعض الانسان لا حیوان دا صحیح ده بعض الانسان لا حیوان زګه دلته اوس عام چې کوم دی دا سلب کیږي د خاص نه عوام خود خاص سره لازم وي بعض الانسان لا حیوان وګوره حیوان د انسان نه سلب شو لکه حیوان خو عام دی خو انسان سره لازم وي نو وی لصدق قول نازک زمنګ دا قول صادق دی کم قول چې بعض الحيوان لا انسان وليسو دن نور شکنه دو بټین دي لاندې او برا یو برا شنه ده دسي او دې کوم سي اسرا ده سره هوا تاسو ګورئ کوم ځای ته ورسېدلو لصدق قولنا بعض الحيوان لا انسان وكذب او كذب دي بعض الانسان لا حيوان رسي كنبي وكذلك التسع من الموجهات هم دغه شان اغنها موجهات په سوالبو کې نه راتل کنال تاکس مستوي کې نه راتل شپږ راتل دلته په موجباتو کې نه ناراضي شپږ برازي
وكذلك 9 من الموجهات کم چې هغه نه راتلل په سوالبو کې هلته نه راتلل عکس مستوي کې هغه وقتیتین المطلقتین یعنی وقتیه مطلقه منتشره مطلقه والوقتیتین یعنی وقتیه او منتشره مرکبات کې څلور شوي والوجودیتین وجودیه لا دائمه وجودیه لا ضروريه شپږ شولي والممكنتين ممكنه عامه وممكنه خاصه اته والمطلقه العامه لا تنعكس دې کسب ناراضي ځکه الته بس سوالبو کې دا ناراتل دلته په موجباتو کې ناراضي نشفق پاتې شولي والبواقي تنعكس باقي او باکس راضي علامه سبق بنا پاغه تفصیل باندې کم چې تیر شوی دی پوه شولې بي نو باقي کمی پاتې شولي ضروريه مطلقه دائمه مطلقه الته پس سوالبو کې کسرات للو دائمه مطلقه دلته به په موجباتو کې دائمه مطلقه وي مشروطه عامه عرفيه عامه الته سوالبو کې کسرات للو عرفيه عامه دلته به په موجباتو کې عرفيه عامه راځي مشروطه خاصه عرفيه خاصه الته سوالبو کې کسرات للو عرفيه عامه لا دائمه في الباز دلته په موجباتو کې عرفيه عامه لا دائمه في الباز وي پوهه نشولې علامه سبق تفصیل فی السوالب فی الاکس المستوی بنا په ماغه تفصیل کم چې تیر شوی دی په سوالب د اکس مستوی کې وبالعکس بروغوري حکم السوالب فی المستوی وبالعکس راغلی کړ وبالعکس مطلب دی وې الته چې د سوالب کوم دلته د موجباتو دی نو الته چې کوم د موجباتو چې د یو له سورات للو دلته باغه سوالب وي دی ول سبرازي الحمدلله يهديكم غوريتا وبالعكس مطلب حكم السوالب ها هنا حكم د سوالب بدلتا حكم الموجبات في المستوي دا حكم د موجبات په عکس مستوي کې فكما ان الموجبه في المستوي لك موجبه عکس مستوی کې لا تنعكس الا جزئيه هغه سره سره لا ویلم دي کنه خبره نو فقد الصالبه دلته بصالبه چې ها هنا دلته لا تنعكس الا جزئيه یعنی د صالبي کلیه او د صالبي جزئي دواړو عکسبه صالبه جزئيه راځي وجه سنا لجواز ان يكون نقيض المحمول في الصالبة أعم من الموضوع وإذا سكدل شي چې د محمول کم نقیض وی کنه دا دې خبره دلیل بیانې چې د صالبي جزئیه ک صالبه د صالبي کلیه ک صالبه کلیه ولې ناراضي چې تاسو بیان کوي چې د صالبي کلیه ک سبا صالبه جزئیه راځي نو کلیه ولې ناراضي وځکه کوي کې دې شي محمول چې محمول دا غي نقیض منګرلو موضوع ته جوړو کړه نو کې دې شي دا نقیض د محمول عام وي سوي او دینه موږ جوړ کو څه موضوع اوس کته محمول یعنی نقیض د محمول عام وي او نقیض د موضوع خاص وي نو که اوس موږ نقیض د موضوع نه محمول جوړ کو نقیض د محمول کم چې عام دی اغه نه موضوع جوړ کو او به محمول روالو د موضوع نه سلب کو دلته خو به خاص سلب شي خاص عام نه به سلب شي نه پیږي تاسو ګورئ كم ورسېدل لجواز ان يكون كيديش وجائز دي چوي نقيض المحمول نه محمول نقيض مثال حيوان دي کنه كل انسان لا شيء خپل به وایو خپل سبالي کله کنه لا شيء من الانسان بلا حيوان لاندې لیکل لا شيء من الانسان نو سګوري بلا حيوان ته ورې د عام دي کنه دي نو اس کچریته د دین قیز رواله د لا حیوان نو هغه څوک وي حیوان بوي هغه ته موضوع جوړه کا او د انسان نقیز چې دی هغه څوک دی نو څه بشي لا شيء من الحيوان بلا انسان دا صحیح دی وګورئ فكما كم بدور شي بيزي ورکشي جواز يكون ځکه جایز دی چې وی دی نقیز د محمول په صالبه کې دا دي څه وي عام من الموضوع د موضوع نه دی عام وي نو وی ولا يجوز جائز خو نه ده
سلب نقیض الاخص من عین العام چې ته نقیض اخص سلب کې د چانه یعنی او عام نه لږ بر وګورئ مولوي صاحب عین ځان متوجه کوي عین عامنا نقیض اخص کړي سلب کو نو به په عین اخص صادق راځي عین عام دی کچری ته د دینه څه سلب کی نقیض د اخص نبی به څوک صادق راځي عین اخص نبی به د عین عام په ټول افراد باندې عین اخص صادق راځي او الټا عین عام هم د اخص په ټول افراد صادق راځي دا خو نسبت د تساوی شو حالانکه نسبت د شاده بږي پوه نه شولې به کله عین اول نه تسلب کی څوک نقیض د اخص نقیض د اخص په صادق نه راځي نو عین اخص په به صادق راځي دا عین عام په ټول افرادو الټا عین عام هم دا عین اخص په ټول افرادو صادق راځي نو به کوم نسبت شو حالانکه فرض شوی دی عموم خصوص مطلق دا یو بارنه دلیلو څوی ولا يجوز جائز نه ده سلب د نقیض د اخص یعنی اول کلیا کلی تورمانی مثلا يصح غرا سیده دا چې الاشیاء من الانسان بلا حیوان دا خبر خو سیده چې انسان هم لا حیوان نه کیږي ولی زکټول انسانان حیوانان دي دا خو سیده هو ولا يصح عكس سینه دي چې لا شيء من الحيوان دلا حیوان نقیض روال حیوان غینه موضوع جوړه کی او د انسان غلا انسان کې محمود دی جوړه کی لا شيء من الحيوان بلا انسان ولی لصدق ذک صادق دی دا لا شيء من الحيوان بلا انسان کاذب دی مولسی دا ولی کاذب دی ځکه دین نقیض صادق دی دا چې نقیض صادق وي نو بیا خپل کاذب وی کنه تاسو خبره پوهیږئ کنه او د تاسو ګورئ لا شيء من الحيوان بلا انسان دا سالبه کلیه ده کنه دا سالبه کلیه نقیض څوک وي موجبه جزئیه وي نو موږ وایو لا شيء من الحيوان بلا انسان کاذب ده ځکه نقیض چې ده هغه صادق ده لصدق بعض الحيوان لا انسان ځکه بعض الحيوان لا انسان دا صادق ده چې هغه څوک ده فرس وغیرہ ده کل فرس پدن لګي پوه شوي کنه نو اوس راځي وکذلك بحسب الجهه دغه چند جهت په اعتبار سره رواله الدائمتان ذریه مطلقه او دائمه مطلقه والعامتان مشروطه عامه وعرفيه عامه التب موجبات کو دلته بسوالبو کې تنعكس حینیه مطلقه خپل ارسل کلی دي والخاصتان څه مطلب حینیه مطلقه والخاصتان مشروطه خاصه عرفيه خاصه چې ادا باکس کیږي چاته حینیه مطلقه لا دائمه تا اول وقتیتان یعنی وقتیه او منتشره چې دا دوا والوجودیتان او وجودیه لا دائمه وجودیه لا ضروريه سلور والمطلقه العامه چې دا ټول پنځه واړه دا کسی کیږي مطلقه عامه مطلق عامه تا خیال مو کنه دالته په موجبات کې دالو بوا والعكس للممكنتين ادم ممکن عکس بن راضي على قياس العكس في الموجبات باندې قياس کما قلو بدوي وای شلې به